أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. نننی درس کې ان شاء الله العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 13 رکو نمبر 12 او آیات نمبر 108 109 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اوس دې آیات کې وایي چې الله جل جلاله خپل پیغمبر ته فرمایي تو ورته وایي اے پیغمبر هذه سبیلی دا زما لار ده ادعو الی الله زرابلم د الله طرف ته علی بصیرت پخکارا دلیل بانیم انزو ومن اتبعنی او څوک چې زما پیروي کوي. نو دې سره چې نو هغه وس د دعوت اهمیت بیانېږي چې دعوت الی الله د الله جل جلاله وحدانیت طرف ته دعوت ورکول دا عظیم کار دی. څنګه چې نو هغه نبوت اوچته او اعلی درجه ده دغه شانتي حضور علیه الصلاۃ والسلام له الله رب العزت او هر پیغمبر له د چا چې وکتل شي دنیا کې هم دا قانون دی چې د چا سوره مقام عہده اوچتي دومره داغه په ذمہواری داغله چې کم کار ورکول کېږي نو دغه کار هم اوچت او لوی. نو الله رب العزت تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه چې نو هغه کم کار ورکړی دی نو داغه دعوت الی الله دی الله طرف ته چې نو هغه خلق را بلل ذکر پیغمبر مقام او درجه اوچتي نو چې کله د پیغمبر مقام او درجه اوچتره نو کاری هم اوچت دی. نو دینه معلومه شولا چې دعوت الی الله طرف ته خلق را بلل د نو هغه په مقدس مکه باندې د ټولو نه بهترین او د ټولو نه اوچت او لوی کار چې نو هغه دی. نو ځکه الله وی الله پیغمبر فرمای هذه سبیلی دا زما لار دا زما طریقې کار دی چې زه الله جل جلاله طرف ته خلق را وبلم علی بصیرتین سرچ نو هغه د بصارت واضح دلیل ځکه بس یو بصیرت دی او یو بصارت دی. نو بصیرت دا ویلې کېږي د زړه نو هغه بنای ته او بصارت دا ویلې کېږي د سترګو بنای ته. نو الله پیغمبر فرمای علی بصیرتین د زړه په بنای سره د زړه په دلیل یعنی واضح کار دلیل باندې چې نو هغه زرا بلل کوم ومن اتبعنی او څوک چې زما تابعداري کوي. نو دیو جمان دی وس نو هغه دعوت د لازمی دی. بیا په هر انسان باندې مخکې مونږه وضاحت کړو انفرادي طور باندې دعوت او امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول دا فرض دی. اوس نو هغه کله دا فرض دی نو بده کې کمی او کوتاهی چې نو هغه نه دی کول پکار بلکې بده کې کمی او کوتاهی کول دا چې نو هغه علامات قیامت سره چې نو الله پیغمبر تشبیه ورکړي ان شاء الله العزیز کدونو جمعه متعلق چې نو هغه باندې او بیا بحث کېږي. جمعه کې چې نو هغه د اراده می پیدا کړل نو بهرحال نو الله جل جلاله ورته په زپت حکمت سره پاتنو الله پاک درابلم علی بصیرتین بصیرت بصیرت سره وس بصیرت سره موقع محل مطابق اوس د الله دی افو کې نو مونږ چې نو هغه صرف دعوت نو هغه زبان لراوسته جبل مراوسته اوس نو هغه د جبی دعوت نو هغه نه دی پاتو ولې صرف نو هغه په جبه کار کېږي نه خلک نو هغه متاثر کېږي سمره نو د انسان په کردار باندې کېږي د انسان په عمل باندې کېږي. نو کردار او عمل چې نو هغه د سی وشي چې زمانه یو سړی نو هغه متاثر شي پجبه کزو سل پیری ویم خو چې زما عمل داغه خلاف روان وي نو څوک چې نو هغه نه متاثر کیږي. دیو جن احمد علی لاهوری رحمه الله داغه چې نو هغه آسان خبره لیکلی هغه د ټول قران پاک خلاصه چې نو هغه په دریو جملو کې ده الله کو راضی کر عبادت سے
الله پاک چې نو هغه راضي که په عبادت باندې الله له بالکل په اخلاص عبادت کو چې الله پاک ستانه راضي شي رسول الله کو راضي کر اطاعت سے او حضور چې نو هغه راضي که په نو هغه د نبی په بچ نو په اطاعت سره چې د الله د پیغمبر سیرت او صورت چې نو هغه اختیار کا مخلوق کو راضي کر خدمت سے مخلوق چې نو هغه راضي کا مطمئنی کا ځان نه مائل کې چې نو هغه په خدمت سره نن مونږ وګورو زمونږ ټول کارونه چې نو هغه صرف د جبې متعلق د جبې پورې راغلي دي کله چې د خدمت موقع کله د یو مسلمان سره همدردۍ موقع کله د هغه سره چې نو هغه د غمخوارۍ موقع بیا په دغه وخت کې زمونږ یو عمل هم دی او جبه چې نو کو او مونږ چې نو هغه وي الله پیغمبر وای دا زما کار دی ومن اتبعنی او څوک چې زما پیروي کوي نو هغه به هم داسې کوي نو زموږ د حضور سیرت چې نو هغه مطالعه کو چې آیا د الله د پیغمبر سیرت څنګه نو داسې مونږ بارها کرته وایو او اورو چې هلته دی نو بوډۍ ښځه وه د هغې په ښځه الله چې د هغه بیماره شوله الله پیغمبر یې تپوس کو بلې ښځه چې نو هغې سره بوج نه شو وړلی د هغې سره چې نو هغې بوج به یې وړلو نو دا کارونه به یې کول بلکې اما چې نو هغه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې نو هغې کله چې حضور باندې اولنۍ وحي راله نو اولنۍ وحي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې راله نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې یخني تاری شوه کور ته رالو زملوني ما باندې چې نو هغه خدیجې صادر راواچو زما یخني کېږي داسې لکه زه چې نو هغه د دنیا نظم نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې حضور له تسلی ورکوله نو په هغه تسلی کې ورته څو خبرې وکړلې الله به د الله رسوله تا چرته هم نه ضایع کوي ځکه ته چې نو د کونډو سره چې نو هغه لاس اخلاص کوي تو د غریبانانو چې نو هغه مدد کوي تو د بوجدارو سره چې نو د هغوی بوج اوچتوي تو د یتیمانانو سره د شفقت معامله کوي تو به مساکینو باندې چې نو هغه رحم کوي نو دا د نو الله پیغمبر صفت ذکر کړل او څوک چې دا کار کوي الله پاک هغه نه ضایع کوي نو مونږ وګورو آیا مونږ چې نو هغه په دغه نهج یو نو کچرته دغه یو خو بیا به صحیح نه او که دغه نه نو بیا به ډېر ګران نه نو ګورئ په ټوله دنیا کې مسلمان چې نو هغه د اغیارو کافرو دپاره چې نو هغه رکاوټ دی ولی ځکه چې نو هغه د مسلمان په خپله مسلمانۍ باندې چې نو هغه چلیږي نه نو هغه یې که چېرته زه مسلمان شم زه به هم بیا دا چل کوم څومره د افسوس خبره ده بلکې دې پورې چې نو هغه د بعضې انسانو غیر مذهبه نه چې نو هغه اورېدلی شوي هغوی خپل خلکو ته په دې قارېږي چې ناجایز وکړي چې رشوت والي حالان کې د هغوی غټ ګناه کوي ګورې قطع نظر د دې نه چې د هغوی ګناهګار نه دي خو هغه ورته ولې په تا باندې هم چې نو هغه د مسلمانۍ بوی لګېدلی دې حد ته مونږ چې نو هغه خپل مسلماني هغه بدنامه کړي نو الله پیغمبر فرمایي علی بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین پاکی د الله پاک لره او زه نه یم چې نو هغه د شرک کوونکو نه ځکه مخکې چې نو هغه مونږ وویلو چې د مشرکانو به نو هغه د الله به هم منلو خو د الله سره به نور خدایان چې نو هغه منل حضور واضح اعلان وکړو زه صرف د یو الله بندګي کوم د الله سره چې نو هغه بل هیڅوک شریک چې نو هغه نه ګڼم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم بیا الله موږ چې نو هغه نه دی لېږلي مخکې ستانه مګر سړی نوحي اليهم چې موږ به وحي کول هغوی ته دا د مشرکینو د یو سوال چې نو هغه جواب دی مشرکانو به چې نو هغه دا خبره کوله که تو چېرته د الله پاک حق او سچ پیغمبر نو بیا خو په کار دا چې نو هغه سره که تو پیغمبر الله پاک را لېږلی نو فرشتې ولې نه را لېږله په کار دا دی چې الله رب العزت پیغمبر را لېږلی نو فرشتې را لېږلی نو الله جل جلاله د هغې جواب وکړو چې مخکې چې هم څومره انبیا علیهم الصلاة والسلام راغلي د بابا آدم علیه السلام نه والا او د عیسی علیهم الصلاة والسلام پورې دا ټول چې دی نو هغه ټول په ټوله سړي ول تفسیر مدارک او تفسیر خازن کې لیکلی دی وی دې نه معلومه چې نو هغه دا شوله چې په ښځو کې دی نو هغه پیغمبر نه دی راغلی دینه معلومه دا شوله چې په جنو هغه په پیریانو کې جنو هغه پیغمبر نه دی راغلی ځکه الله وایي مونږ نه دی لېږلي الا رجالا نوحي الیهم نو اس آیه ښځې ازواج مطهرات امهات المؤمنین کې جنو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ده او جنو ام سلمہ دا د دې کنیت ولو خپل نوم چې نو هغه هند ولو نو دا چې نو هغه ډېره د سلیقې چې نو هغه خاوند و
ډېر نرم مزاج چې نو هغه دې ته به که چا هر څومره تیزه خبره او چې نو هغه خرابې خبرې وکړلې خو دې به هغه خبره بالکل په خندا به یې بدلوله او د هغې سره چې نو د خبرې به ډېر ښکلی چې نو انداز باندې جواب ورکولو. نو دې پسې چې نو هغه بیبیانې نورې راغونډې شوې صحابیات رضوان الله تعالی اجمعین. نو د هغوی چې کله راغونډې شوې نو دوی ورته وویل څه ثوابونه دي دا خو ټولو سړو ویوړل موږ خو آسې پاتې شو. بانک سړی وای امامتي سړی کوي قضا چې دی نو هغه سړی کوي خو خلافت هغه د سړو دی داسې چې نو هغه دا ډېر شي کارونه د هر څه وکړل دا خو ټول چې نو هغه سړی کوي ما خو چې نو هغه دا نه شو کولی نو سړی چې نو هغه په ثواب کې ډېرې زمونږ په قسمت خو چې نو هغه جاروګۍ وهل چې نو هغه پاتې شول او زیج انزل چې نو هغه جامې انزل پاتې شول او ګولې پخول شول موږ به جدې ته ناست نو هغې وی ښځو به دې مسلې حل راوباسم. حضور علیه صلات وسلام چې کله کور ته تشریف راوړلو نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې نو هغه وی د الله رسوله نن دغه شان صحابیات راغلي وي د هغوی چې نو هغه د عرض وکړو نبی علیه صلات وسلام یې نه تاسو خو په مفتو کې چې نو هغه ټول ثوابونه واخیستل. ای د الله رسول هغه څنګه نبی علیه صلات وسلام ورته ګوره د چا خاوند امامي دې ته د امامتۍ ثواب میلایږي د چا موازن د هغې ته د موازن ثواب میلایږي د چا مجاهد د هغې ته د جهاد والا چې نو هغه ثواب میلایږي. دغه شانتې چې د چا خاوند څومره نیک وي هغې هم رب چې نو هغه دې ته هغه شانتې ثواب میلایږي. څنګه د الله رسوله نو یې دا د هغه له جامې انځي پیزار والا پاکي ډوډۍ والا تیاری نور چې څومره خدمت دا کوي او دا چې نو هغه مسلم حدیث دی الله پیغمبر فرمایي الدال علی الخیر کفاعله تعاونوا علی البر والتقوى نو دوی چې نو هغه سره په دین په دغه کارونو کې معاون دي نو چې کله معاون دي نو څومره اجر چې هغوی ته میلایږي هغه هم به دومره دوی ته میلایږي. نو دی وجه نه ښځو له هم په کار دی چې د هغوی په خپل خاوندانو محنت وکړي دوی نیکان او صالحان جوړ کړي دوی چې بیا څومره نیکي کوي هغه نیکي به ټوله دوی ته میلایږي. بلکې خلکو به نو هغه مخکې په دې خدمت په کولو په وجه باندې صحابو به نو خپلې رشتې ورکولې او نه به یې ورکولې. معروف قصه د مخکې غالبا ما یو ځل تاسو ته کړو حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه چې نو هغه لور وه نو چې کله د هغه ځوانۍ ته ورسېدله نو خپلې فکرمن شول د هغې د رشتې غم یې وکړو نو یو رشته والا راله نو چې هغه رشته راله هلک ښه ښکلی ځوان چاند دی قد و قامت باندې برابر دی د مال په حساب سره برابر دی دیندارۍ په اعتبار سره چې نو هغه برابر دی. ابو چې نو درداء رضی الله تعالی عنه ته وی دا رشته راغلې ده او تاسو دې قبول کړئ دوی له د خپله لور ورکئ. ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته فرمایل زه خپله رشته دوی سره نه کوم. ولې نه کې نه وې زه دوی سره چې نو هغه رشته کول نه غواړم. بیا چې نو هغوی دا وکړو اخر چې نو هغه وجه نو ابو درداء رضی الله تعالی عنه ورته ووی د دوی په کور کې خواښې نشته سخرې نشته کور کې داسې څوک شته نه چې دا د کور د خلکو خدمت وکړي. دوی په کور کې چې نو د خدمت دپاره وینځې ښودې نوکرانې نیولې دي نو زما لور چې کم آخرت چې نو هغه د حقیقت زما د لور آخرت خو دوی تباه کو د هغې ته په ځای انزلو کم ثواب میلایږي پچې ډوډۍ تیارولو چې کم ثواب میلایږي د خواښې سخر په خدمت چې ورته کم ثواب میلاویږي نو هغه خو نشته هغه کارونه خو دوی په نوکر کوي نو دوی خو زما د لور آخرت تباه کوي نو چې زما د آخرت لور تباه کوي زه په هغه ځای کې خپله لور نه ورکوم. و زمونږ مزاج څه دی مونږ وایي اله مړه نو چې ملا له یې ورکړم نو دا به بیا څه کوي ډېر زمونږ چې نو هغه داسې ملګري دي زه ورته اکثر ووایم هم زه د دې رشتې نه ستا پیدا سه بیا چې ستا د دې دومره علم کولو نه پیسه شوله زه باندې به علم وکړي چې بیا به وله یا د سکول استاذه ګوري یا به وله چې نو هغه نرس ګوري یا به وله دنیاداره ګوري پلداله چې نو په لور به علم به وکړي هر څه سبقونه به یې ووایي بیا به سبا چې نو هغه اکثر خریلي له ورکړي قدر نظر چې نو هغه خو چې یو سړی دومره صریح ګناه کې چې نو هغه اموخته دی نو دی به ستا د لور به چې نو هغه د هغې د دین به څه خیال وساتي. بیا چې نو هغه په داسې ځای کې دی نو د پیسو دپاره د دنیا دپاره چې نو هغه وله داسې ځای کې رشتې وکړي چې هغه شته دین چې دی نو هغه بیا تباه شي. سړی دی بیا کله خبر شي اکثریت پکې زمونږ د شاګرداتو چې نو هغه دی نو بیا سړی په هغه دومره خفه شي چې دوی سره دا دومره محنت حاصل اړو ولې د هغه خو بیا هغه چې نو هغه نه کېږي
نو دی چې نو هغه بیا د دقه د پاره وکي دا د پاره چې نو هغه د لور هم ځن تبا کې د زوی چې نو هغه ځن تبا کې حالن کې نو هغه خدا کول په دین باندې بارن نو الله رب العزت و الا رجالا نوح الیهم من اهل القرى نو مونږ چې نو هغه سړی لګلو او هغه هم اکثریت چې نو هغه د خار اوسیدونکو زګر د خار کې انسان کې سلیقه وي اوس کې سړی په خار کې پاتې شو بده کې بیا هم سلیقه نه جوړې دی په خپل حل ویری کینو کنه نور الله رب العزت د پیغمبري د چناو د پاره یو معیار چې نو هغه هم خار طلب کړي الله وی من اهل القرى د باندې او د ځنګل نه مونږ خلق نه ني ځکه دا غوي په مزاج کې سختي دا غوی د آدابونه هغه شانتي واقف نه او خان خلق چې نو هغه دوی د آدابونه واقفي نو ځکه الله وی مونږ د دین لګل افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الله چې نو هغه دوی اي نګرځي پزماکه کی چې دوی وګوري چې څنګه شولو انجام دای کسانو من قبلهم چې د دین ول چې نو هغه د انکار کولو الله سره سو کړن ول دار الاخرته خير للذين اتقوا او د اخرت کور چې نو هغه ډیر غوړه دي د اي کسان د پر سوک چې پرهیزګاری کوي افلا تعقلون آیات سو عقل نه لري یعنی عقل نه کار واخلي او اخرت کور غوړه او بهتر نه داغه د پر خپل تیاری چې نو هغه وکي الله دې مونږ ته نصیب کړي قل اوایا ای پیغمبر هذه دات نو سبیل زمالار دا ادعو زرابلم الى الله د الله طرف ته یعنی الله وحدانیت طرف ته علی بصیرت پخکار دلیل بانیم انزو ومن اتبعنی او هغه څوک چې زما تابعداري کوي وسبحان الله او پاکی د الله پاک لره ما وما انا او نه یمزو من المشرکین د مشرکانو وما ارسلنا من قبلک او نه د لګلې مونږه مخکې لتانا الا رجالا مگر سړی نوحي چې وحي بکولې ګله مونږه الیه ماغویتا من اهل القرى دکلی اسیدن کې د خار اسیدن کې افلم يسير پس آیدی ندی ګرځیدلې فی الارض پس مکه کې فینظروا پس جنن هغه کتلې وی کیف کان عاقبت الذین څنګه شولو انجام دای کسانو من قبلهم چې د دوی نه مخکې ولدار الاخرت او کور د اخرت خیر ډیر غوره دی للذین دای کسانو ته پاره اتقوا چې ځان وساتو تقوا اختیار کړه افلا تعقلون آیات سو عقل نکار ناخلی